السلام علیکم خوږو مینوالو خوږو کتونکو زه تیمور خان دا مهال د سواد د ګلورینې او د واورینې سیمې نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما د نن وینا او زما د نن ویلاګ په دې هکله زه کوم کوم چې زموږ افغان وروڼه دي او هغو په پاکستان کې تیرو 1500 کال نه مشته دي، نو حکومت ته هغو غږ کړی، پاکستاني حکومت چې دی په هغو باندې غږ کړی چې تاسو په خپل وطن ته دوباره لاړ شي او پاکستان د ځمکه یا د خاوره کوم چې هغو له د مهاجرین سټیټس ورکړی و هغه ختم کړی او په هغې کې هغو نور دوام نه ورکوي. نو په دې هکله ستاسو سره زه یو څو خبرې کول غواړم، ستاسو توجه هم غواړم او په خاصه توګه کوم افغان وروڼه چې دي هغو ته په دې ویډیو کې د خپل زړه هغه پیغام چې دی هغه مې ورکول غواړم. لکه څنګه چې تاسو خبر یئ او تاسو ته د دې اندازه ده چې پاکستاني ګورنمنټ چې دی پاکستان ګورنمنټ کوم چې وفاقي ګورنمنټ هغو دا اعلان کړی و چې افغان مهاجرین چې دی هغو خپل وطن ته دوباره واپس ځي، نو د هغې په لړ کې په 31 اګست چې اوس دی لکه هغو له ټایم ورکړی شوی یو درش اګست هغو ته ټایم ورکړی شوی چې تاسو به د پاکستان خاوره چې دا پرېږدئ او په رضاکارانه توګه باندې خپل وطن ته دوباره واپس ځئ. نو په دغې غرض دا ویډیو د پیغام ما ورکوو کوم چې زموږ افغان وروڼه دي، ځکه چې د هغو زموږ سره دلته کې مشته کړې ده او زموږ سره ډېر ښکلی وخت تېر کړی. نو په دې غرض یو څو خبرې کول غواړم. لکه څنګه چې تاسو معلومه چې افغانستان دا هغه وخت نه کله چې روسیانو په افغانستان باندې یو جنگ مسلط کو او په افغانستان په خاوره جنگ شو، د هغه نه په ډېر ګڼ شمېر کې د افغانستان کډوال راغلل پاکستان سیمې طرف ته، او پاکستان هغې کډوال له ډېر په نره او ښه په خراغلاسه او ښه زړه کومې نه هغو ته هرکلی وي او په پاکستان خاوره باندې هغو له پناه ورکړه. نو دغه افغان وروڼه چې ول دوی د پاکستان په مختلفو سیمو طرف ته لاړه، څوک په خیبر پښتونخوا سیټ ته، څوک د بلوچستان طرف ته، څوک د کراچۍ سیټ ته، څوک د پنجاب په مختلفو برخو ته، لکه د ملک په هر سیمه کې دو رالو خواره شول او آباد شول. نو دو په مهاجر یا د کډوالو په حیث باندې راغلي او دوی ته هغه سټیټس زنګ د عمل د طرف ورکړل شو. دو یو فکر که تاسو کړی د افغان وروڼه چې کله راغلی دوی سره د پاکستانو خلکو رویه ډېره مثبت او ډېره نرمه رویه وه، ځکه چې په دوی دا یو مسلمان روډ دی زموږ ملک او د دوی سره د خلکو همدردیانې هم وي. نو دو لکه څنګه چې یو پاکستاني هیوادوال دلته کې ژوند تېروه همحقه شان دوی ته د ژوند هره اساني میسره وه. لکه که تاسو وګورئ دو پاکستان کې مختلف مکتبونو ته ښه په ازادانه طور سره او دوی داخلي کې لکه د پاکستان مکتب کې هم دوی ته هم داخلي میلاو شي، څنګه چې پاکستانی مکتب ته ځي هغه خپل سبق یا خپله پوهنه حاصلوي، نو دوی هم هغه شان پوهنه حاصلوي. دغه شان د پاکستان چې کوم د روغتیا ادارې لکه هسپتالونه یا هسپټل چې ورته وایي هغو دوی هم هغه هسپټلونو کې په هغې روحانتون په مراکز کې دوی خپل علاجونه کړي دي، دوی ته سہولیات ورکړی شوي څنګه چې پاکستان ورته دي. دغه رنګ څنګه چې پاکستاني په خپلو محلو کې جوماتونه استعمال کړي دي، لکه د منزل ځي، نو حقه شان دغه افغانان وروڼه څنګه چې د پاکستانو په شان دي دوی دغه جوماتونه کې لمونځونه کړي، په دغه جوماتونو کې دوی اسلامي کوم چې د قرآن سبقونه دي هغه ویلي، مدرسو ته دوی تللي، کوم چې دلته کې عام وګړي ورته ځي هماغه مدرسو کې دوی تعلیمونه او خپل د مکتب هغه سلسله چې د هغې جاري ساتلي او دلته کې خپل دوی سبقونه ویلي. نو زه دا فکر کوم چې دا افغان وروڼه چې دي دا په پاکستان کې موږ داسې ساتلي لکه د خوږ لاس، مطلب دا دی لکه دو داسې پاکستان نه ده کړی چې دوی راغلي مهاجر دي او دوی چې دی دوی په مهاجر دي او دوی راغلي او دوی له کیمپونه مقرر کړي، د کیمپونه بهر د کار اجازت نشته، دوی ته
د علاج سهولت نشته یا پاکستاني مکتبونو کې د داخلي یا اجازت نشته نو هغه قسمه دوی باندې څه پابندي وه او ډېر په پراخه زړه باندې پاکستان د دوی خدمت کړی. په دې لړ کې مې دا څو خبرې کولې چې اوس پاکستاني حکومت یو خبر هم دې سره اضافي دم کوله چې دغه افغانان وروڼو دغه افغاني وروڼه چې دي دلته دوی په هر قسمه خیال ساتلی شوی دی، په هر توګه باندې دوی په پاکستان ګورونو کې د دوی ماشومانو لوبې کړي. لکه د دې خاوره چې د پاکستان خاوره چې څنګه د پاکستاني دپاره استعمال شوې ده نو دغه شان د پاکستان د خاوره د دې افغانانو وروڼو دپاره دوی باندې هېڅ قسمه پابندیانې نه وي. لکه دوی د برق استعمال کړی دی، دوی د دې هر سہولت چې په دې خاوره باندې هغه دوی استعمال کړي. دوی دلته کاروبارونه په غټه سطح باندې کړي، دوی باندې څه پابندي لکه څنګه چې د پاکستان خلک ولا هغو خپل د کاروبارونو چا دوکانونه ولو د چا کمپنیز دي مختلف یا د چا واړه کارونه یا لوی کار په دوی باندې هېڅ قسمه پابندي نه وه. دوی له ډېر یو په پراخه زړه باندې د مهاجر او د هغې باوجود دوی ته یو اساني وه او دوی ډېر په ښه شان باندې ژوند تېر کړی او د ډېره پراخه ازادي وه. اوس د پاکستاني چې کوم موجوده ګورنمنټ دی هغو غواړي چې په وفاقي حکومت چې کوم دی چې افغانیان وروڼه د ملک بهر شي اعلان کړي، په هغې د پاکستان چې کوم څنګه سابقه د تحریک انصاف چیرمن اوسنی پیټرن چیف او سابق وزیر اعظم د پاکستان عمران خان په هغې باندې یو څو ورځې مخکې ټویټ راغلی د سره ملاقاتونه شوي نو د هغې په حواله سره ذکر هم کړی. هغه دا لیکي چې افغان مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس پر میں شرمندہ ہوں. وہ ہمارے مسلمان بھائی یہاں پناہ لیے ہوئے تھے، انہیں ایسے دھکے مار کر ملک سے نکالنا اسلامی روایت اور انسانیت کے خلاف ہے. لکه عمران خان د دې غندنه کړي په کوم طرز باندې اوس د خپل ملک پاکستان نه ویسته دوی وباسي او دوی د ملک نه بې دخله کوي او کومه طریقه کار چې سره اپناوي ګټ ټیک نه دی. بهرحال دا د تحریک انصاف په دې باندې واضح پالیسي و چې لکه دوی د خپلو افغان وروڼو سره یا دې سره ډېر نرمه رویه لري ځکه چې دا مسلمانان دي زموږ پښتانه وروڼه دي. هغه یو بل فیکټر دی. خو اوس په دې کې موږ ډېر له راځو چې حکومت اوس کوم چې اوس وفاقي پارټي دا خو مسلم لیگ په دغو په لاس کې دی نو هغو دا فیصله کړې چې افغانان وروڼه وځي. نو زه په دې ځای کې دا خبره کوم چې افغانان زموږ یو دغو سره ډېر ښه وخت زموږ سره تېر کړو. نو زه دا هیله لرم چې زموږ چې کوم ګورنمنټ دی چې دوی ډېر په خوشحالۍ سره ډېر په امن سره ډېر په عزت سره رخصت کړي چې د هغو زړه ته ازار ونه رسي او د هغو دا زموږ دا کوم مېلمستیاګان چې د هغو کړي موږ چې د هغو کوم خاطر کړی چې دا په سیند لا ونه شي او هغه زموږ ته د مېلمستیا او د دې قدر وکړي او چې خپل ملکونو ته لاړ شي چې زموږ د ملک مینه ورته یاده چې په پاکستان کې موږ څومره سهولتونه او کم سهولتونه چې د پاکستان یو وګړي ته وو هغه سهولتونه زموږ د افغان ورور ته میسر وو. نو زه هیله لرم چې زموږ انتظامیه او دا په ډېر ښه انداز کې افغاني وروڼه خپل وطن ته سپاري او د هغو سره به ډېر نرمه رویه لري. او بل دا خبره که چېرې زموږ افغانان وروڼه خپل وطن ته لاړ شي او یقیني طور ده چې هغه به خپل وطن ته ځي نو د ویزې پروسس خو به انشاءالله وي که زموږ کوم وروڼه واپس راتله غواړي یا په علاج په غرض باندې یا د کار یا په روزګار نو هغه طریقه کار چې کوم چې پاکستان سعودي ته ځي، پاکستاني سعودي ته ځي، UAE ته ځي، نورو د هیوادونو ته ځي او د هغو په کوم ویزه په پروسس باندې ځي هغه پروسس خو به حل انشاءالله. او که د پاکستان سړی افغانستان ته ځي هغه پروسس لګیا د افغانستان پاکستان دا خو دوه جدا ملکونه دي نو هغه سلسله به جاري او خو به انشاءالله زه د روغتیا به قایمه په دې ځای کې. خو دا چې د افغانستان چې موږ د وروڼو کوم خدمت په دې ملک کې شوی دی ځان چې خپل وطن ته هغو لاړ شي د پاکستان ستاینه وکړي، د پاکستان د عوامو ستاینه وکړي، دا نه چې دلته دوی څومره وخت تېر کړی دی او هغه دوی په شا کې دوی بیا وایي چې موږ به زور راولېږلو. نو بهرحال هغه بیا جدا خبره ده لکه دوی د پاکستان قدر پکار ده، ډېر مینه ول خلکو ورکړې ده، د پاکستان قدر پکار دی او مشران خبر کوي پردی کټ وایي نه شي کوي. نو بس دا څو خبرې مې کولې او ویډیو ټایم ختم ستاسو نه اجازه غواړم. السلام علیکم.